بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمندو کتونکو السلام علیکم. څنګه خانه ما قدرمندو کتونکو د مفتی منیر شاکر صاحب د ژوند په حواله سره سو اهم خبره تاسو مخه تقدمه چون کې د یو صحافي په حیثیت د زما فرض دی چې دا خبره د کتونکو مخه تراوله ما د غي سره چې زما څومره انټرویوز شوي دي د غوي د مختلف چینلز لپاره نو دغه انټرویوز په دوران کې هغه ما څنګه موندلې دي دغه سره زما کم قسمه خبرې اترې شوي دي نو هغه تاسو مخې ته قدرمندو کتونکو یو وضاحت کومه چې مونږ هر چا لزو د هر مکتب فکر خلکو له مونږ زو د غوي پوینټ اف ویو مونږ مخې ته مونږ د غوي انټرویوز کوو او دا غوي چې سکمه خبرې نو هغه تاسو مخې ته راوړو چې چرته کې مونږ یو کس لاړ شو ناغي مطلب دا نه دی چې زمونږ دغه شخصیت سره یا زمونږ دغه د نظریه سره یا زمونږ دغه د مکتب فکر سره تعلق دی. قدرمندو کتونکو د مفتی صاحب د ژوند حواله سره تر خبرو تر اعظم د 11 اکتوبر په حواله سره د پښتون تحفظ موومنت یو ګیدرینګ په پیښور کې په رنګ روډ باندې نو الته کې مفتی صاحب ما سره داسې په کرسي باندې خوا په خوانا سو زمونږ مخه ته زنانه راغلي هغه هم پاغه بالکل مخامخ کېناسته نو مفتی صاحب پاسه دو زما د خوانه خپل صادري اوچت کو او ماته وی چیرې د زنانه مخه ته ناستې دي نو دا زما خوخوم نو دا زنانه د وجه نه پاسه دو او لاړې د اے سی نا یو لري چونکه ګرمه موسمو نو هغه چې کوم ځای کې کېناستو هغه د اے سی نه لري وو یو ساده پکیل تکیو نو هغه ګرمه ځای ته لاړې خو هغه زنانه د مخې نه پاسې دو نو د دې خو مطلب دا شو چې مفتی صاحب د زنانو ته په کتو کې دغه ناغه ډیر زیات پرهیز کولی زه بالکل ګوایم. دویمه خبره دا ده چې د میلمستیا په حواله سره کله مفتی صاحب زه خبرو کمانو زه دغه اجرې ته تللی یم زه دغه ځای ته چې کله هم تللی یم نو تاسو یقین وکړئ چې هغه د چیو نه که د چیو ټیم دی نو د هغې نه برابر د لاس نه نیولې د دروازې نه به یې ستنولې خو چیو ته به هغه کینولې یا به یې روټۍ ته ایسارولې نو دغه هم دغه یو بل خصوصیت یو بل خصوصیت هغه دا و چې هغه دغه بهادري وه او یو دلیر انسان او څه وخت مخکې هغه ته تھریټس زیات شو نو ما ورته زه ورسره ناست وم ما ورته ویل مفتی صاحب خطرې دي درته احتیاط خپل کوه نو دغه الفاظ داسې وو چې زه حیران هم کړم او پرې خپله خبره باندې ملامت هم کړم هغه ماته وایي چې یاره احتیاط تاسو دې ته وایئ چې زه د قرآن د بیانولو لپاره د قرآن د درس لپاره زه د کور نه بهر نه وځم نو داسې احتیاط زما نه دی پکار همدغه وجه وه قدرمنو چې هغه د قرآن د درس لپاره روانو جومات ته د مازدیګر د مونځ نه پس په هغه په دغه مسجد کې د قرآن درس بیانو او هغه د دغه درس لپاره تلو او دغه بمي چاودنه پې وشو هغه کې هغه د خپل ژوند نه لاس ووینځل. قدرمنو کتونکو د مفتی صاحب یو بل خصوصیت هغه دا و چې څنګه دې ښکارېدو نو داسې نه و ښکارېده به دې داسې چې دا ډېر زیات یو سخت انسان دی چونکې هغه چې کله مونږ تقریرونه تاسو اورئ مونږ به اورېدل نو ډېر داسې سخته لهجه به یې استعمالوله نو ښکارېده به داسې چې مفتی صاحب ډېر سخت انسان دی خو په حقیقت کې داسې نه وه هغه ډېر زیات یو عاجزي وه پکې یو ډېر زه به د انګریزي یو ټکی زما خولې له راځي همبل انسان و او ډېر داسې په دوستانه طریقه کې به میلاوېده تاسو یقین وکړئ چې زه به دا ووایم چې د ماشومانو سره ماشوم او د لویو سره لویو. قدرمنو کتونکو د مفتی صاحب په مزاج کې یو دا و چې هغه عزت بل ورکو او د دې څو مثالونه دي په یو ځای کې مفتی صاحب یو جلسې له د تقریر کولو لپاره راغلی او په هغه جلسه کې په زرګونو باندې خلکو ډېر ګڼ شمېر خلک راغلي وو نو مفتی صاحب د دې سټیج نه راکوزېدو او تلو خپل ګاډي ته تلو د سیکیورټي تھریټس خو هغه ته هر وخت به خو دغه وخت کې هم زیات و نو ما ودرو ما ورته مفتی صاحب څه تپوسونه کوم در سره د دې کم تقریر چې تاسو وکړو د هغې په حوالې سره تاسو د خدای په ذات باندې یقین وکړئ چې مفتی صاحب ما سره په دغه ځای کې ودرېدو او مونږه 10 منټ 12 منټس خبرې شوي دي او بیا دومره ګڼه جوړه شوه په دغه ځای کې چې هغه چې کوم پولیس وه د کوم سیکیورټي وه هغوی هم بیا د دې خلکو په ډسپرس کولو کې د هغه د لارې نه
د خلکا په لرې کولو کې هغوی ته هم ډېر رکاوټ راغلی خو هغه په تندي باندې د هغه په ژبه باندې زما لپاره هغه څه داسې قسمه څه دغه استعمال ماته څه داسې د ناراضتیا اظهار ونه کو. قدرمنو خبرې ډېرې دي خو دا یو څو خبرې مې در سره د شریکې کړې چونکې دا زه به بیا ووایم چې زما یو فرض و چې د هغوی د دې دنیا نه د تلو نه پس دغه خبرې زه د کتونکو سره شریکې کړمه او چې د مفتي صاحب کوم دغه اصلیت او کوم د هغوی دغه اصلي شکل و چې هغه د کتونکو مخې ته راشي.